अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम काबिल क़दर सूफ़ी बासफ़ा बिरादर मुकर्रम फ़ज़ीलत मआब जनाब नासिर इक़बाल नूरी सैफ़ी सेब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी सैयद मौसम शाह बाचा सेब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाब मुहतरमुल मक़ाम काबिल इज़्ज़त क़द्र एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी मोहम्मद आबिद नूरी सेब दामत बरकातुहुमुल आलिया और ददी महफ़िल मुबारक तमाम हाज़रीन किराम व मशरान व कशरान ददी महल्ली दी इलाक़ी बाशिंदगान बहर न राग़लो मिलमनो नंचे कुम बाबरकता महफ़िल की मुंग व तासी राजम शवीयु दा ज़मुंग खूग व ग्रान मशर जनाब मुहतरम काजी शेर अफ़ज़ल साहब पदे ख़पल कोर के द जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया ता दरातलो प खुशहाली की दा महफ़िल मुबारक मुक़र्रर करे। गरज व मकसद पके दादे चे ज़मुंग दा कोर द नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ज़िक्र जमील सरा मुनव्वर और रोखाना गर्जीगी द रहमतुनो द बरकतुनो मंबा गर्जी ज़का राग़ली चे इंद ज़िक्र स्वालिहीन तंज़िलुर रहमा द अल्लाह द स्वालिहीन व नेकान व बंदिगान व ज़िक्र चिकीगी दागी हालात बयानीगी नो आग़ज़े की द अल्लाह रहमतुन वरीग
چې کله د امام الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم ذکر کمزې کیږي اغل تبسم رحمتونه او برکتونه نازلېږي نو په دې غرض باندې نن موږ او تاسو را جمع شوي یو الحمدلله والمنه د اهل سنت و جماعت د افرادو د کاوشونو د سایو کوشش په وجه باندې کال تر کاله د جشن میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم محافل زیاتی اوس د دې روانه جاری میاشت د ربیع الاول شریف په سلسله کې چې تاسو د شیډول مطابق چې کم پوسټر مو چاپ کړی دی نننې محفل دا د هغه مبارک او محافلو یو کړی دا کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو خوشحالي کې تمام میاش مناوي مونږ او تاسو الحمدلله والمنه په خوشحالي باندې وایو په فخر وایو چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلامان یو او دا زمونږ عقیده ده چې هغه زمونږ آقا مولا صلی الله علیه وسلم دی او چې کوم خلق هم دا غوی مبارکو من خپل سینې تراولی د هغوی محبت حاصل کی نو کچره هغه د دنیا د خلکو په لحاظ سره یو ډیر کمزوري انسان وی خود غمینه اعلی مقام ته رسي الله تعالی دې زمونږ د محفل خپل جناب او په جناب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی قبول او منظور وکړي معززو موسی علیہ السلام رب ذوالجلال فرمایل چې وذکرهم بایام الله د خپل قوم ته د الله ورځ یاد کړه اوس ورځ خو ټول د الله پاک ورځې دي لیکن مفسرین کرام فرمایي چې د دینه مراد هغه ورځې دي چې په کوم ورځو کې د رب ذوالجلال د طرف نه په دې بندګانو باندې د نعمت پرځونه شوې ده دغه د نعمت والا ورځ ورته یاد کا چې دوی د خپل پروردگار جل مجده شکریا ادا کړي اوس انعامات په ډیرو ورځو کې شوي دي باید دي چې د هر ورځ د انعام په بدله کې بندا د خپل رب جل مجده د پاره شکر ادا کړي چونکه بنی اسرائیل دا د نعمتونو او د الله د احسانات او اکثر هیرون کی خلق د دوی الله جل جلاله هغه ته په قران عظیم الشان کې زی په زی د نعمتونو یادګیرنه کړې ده هم دې غرض باندې چې یاره دې زما شکریا ادا کړي خدا هغه نعمتونو یو لوی سلسله ده زه د هغې نه صرف یو نعمت ستاسو مخ کې بیانوم په دې لحاظ باندې چې یاره مونږ او تاسو ته اندازه ولګي چې یاره د نعمت پرځونه وشي
نو عباد له پکار دي چې هغوی د خپل معبود حقیقی شکر ادا کړي. کله چې جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مدینه منورې ته هجرت فرمایلو، دغه وخت کې په مدینه منوره کې د یهودو 3 قبیلې اوسېدې. د یوې قبیلې نوم بنو نذیر، د دویمې قبیلې نوم بنو قریظه، او د درېمې قبیلې نوم بنو قینقاع. دا 3 قبیلې د یهودو وې. دی یهودو بعد محرم په 10مه ورځ باندې، یعنی د عاشورې په ورځ باندې به روزه نیوا. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورنه تپوسو کا تاسو د محرم په 10مه ورځ باندې د عاشورې په ورځ باندې روزه ولې نیسئ؟ آغا یهود د مدینه منورې ورته وای مونږه دا روزه ځکه نیسو چې په دې ورځ زمونږ په پیغمبر موسی علیه السلام مبارک باندې او زمونږ په اسلاف بنی اسرائیل باندې الله رب الجلال نعمت پرزو کړیو. آغا نعمت چې داغه په شکریه کې زمون پیغمبر موسی علیه السلام مبارک بمروجه نیوا او زمونږ اسلاف بنی اسرائیل بمروجه نیوا. مونږ دا خپل اسلاف په اتباع کې نن د شکریه په تور باندې مونږ مروجه نیسو، اگر چې زرګونه کاله منځ کې تیر شوي. اصل واقعه داسې وه چې کله حضرت موسی علیه السلام د ځان سره 12 ډلې بني اسرائیل واغسته، د شپې د مصر نه ووته. فرعون ته چا ووي موسی علیه السلام هم نرنه لاړ، ځان سره بني اسرائیل هم بوتله. فرعون ځان سره یو لوی لښکر واغست په دې غرض باندې چې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو تعقب وکړي، دی را ایثار کړي. کله چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره د نیل غاړې ته ورسېده او د سحر علامه ولګېده، نو د فرعون لښکر او فرعون بني اسرائیلو ته په نظر باندې راغی. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته عرض وکړ، اے د الله خوږ پیغمبره، مخکې دریاب دی، رستو د فرعون لښکر یو لوی سیلاب را روان، مونږ جوړ د خپل لاسه په منځ کې ګیر شو، مخکې م نشو تللی رستو م نشو تللی، اوس به څه کوو؟ جناب موسی علیه السلام مبارک ورله ډېر تسلی بخش جواب ورکوي، مه یریږئ مه خفه کیږئ، ان معی ربي سیهدین، یقینا ما سره زما پروردگار جل مجده دې زر دا چې څه لار به راله راکړي. الله دې تاسو ټول زنده باد ولري.
الله جل جلاله زما سره دې زرد چې سلار برار راکي دا الفاظ د قران عظیم الشان چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل ته فرمایل ان معي ربي سيهدين یقینا ما سره زما پروردگار جل مجده دې زرد چې سلار برار راکي زما په خبره باندې پیش یاره زه تاسو ته یو د عشق نه ډکه خبره دی ضمن کې کوم حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله خپل کلیم ګرځولې او محبوب صلی الله علیه وسلم خپل حبیب ګرځولې دا د محبوبیت مقام اسې نه ملاوي الحمدلله مونږ اهل سنت و جماعت یو مونږ کده یو پیغمبر شان بیانو د بل تنقیس پکې نه کو خاصه تاسو ته د محبوبیت د شان په باره کې خبره وکړه اوس خبره او ما غدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل ته فرمای ان معي ربي سيهدين یقینا ما سره زما پروردگار جل مجده دې زرد چسلار برال راکی کله چې غار سور ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړ او دی په غار کې سکونت اختیار کړ نو کفار د غار خلی تر ورسید اللہ جل مجدہ انتظاموں کو جو لاگے مقرر کاغذ جال جوڑ کر د غار په خلا کې او کنتر را لاګي واچو دغه د پاسه کیناستا کله چې کفار د غار خلی تراله بس یره قدمونه تر دی غاره پر راغستې شوی دی مخ کې نه تلی بس هر څه چې دی دی غار کې دی مخ کې مونږ نور نزو او د دې تلاش کو په دی غار جذباتیانو خلکو دا خبره کم چې دی کې سنجیده غوند خلکو نو هغه ورتوي تاسو مخ کې لګ نظر واچوي که حضور علیہ السلام مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه زمونږ د وجنه دی غار ته نوته وینو دا جال به ثابت پاتې شو دا جولاګي جال ګور هغه منس کې ناس دی سوکیدار دا جال به مات شو دا کونتر بالوته و دا گئی به مات شوی وی خو معلومه دا ش تر دې راغلی دی اوس پته نه لګي چرته لاړه خو غار کې نه نوتی نه دی ګینه دا جال به مات شو الله څومره خپل تنظیم اوس کافران ولاړ دي دی خپلو کې خبره کی د غار په خله کې ولاړ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای اے د الله محبوبا کدی کفار خپل قدمونو تلان دیو کاتنو ورته مونږ په غار کې ښکارو د الله محبوبه ما پزان باندې پروا نشتا خو اسنه مونږ ویني او تاسو مبارک ته تکلیف نه راسي ما سره تاسو فکر نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورله جواب ورک ورته فرمایل لا تحزن ان الله معنا مغم جن کیگا حزن غیته وی چې کله انسان په خپل ملګری په بل باندې خفش د ځان ير ور سره نه کله چې د ځان ير راضیل تکي راضی لا تخف ما يرګ او چې په بل باندې خفکیږي غم جن کیږي نو غیته حزن وای نو ګور ابو بکر صدیق د نو سره د ځان غم نو ورته نبی عليه السلام مبارک نه فرمایل چې لا تخف يرګ ما نه هغه نه یریږي واغه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فکر دی نو ځکه ورته چې لا تحزن په د خپل صاحب مبارک باندې چې زما مخفقېږه مغم جن کېږه ولی
ان الله معنا یقینا الله جل مجده زمون سره. مفسرین کرام دا نکته بیانای چې دلته د محبوبیت مقام دی، اغلته موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مقام د محب دی او دلته مقام د محبوبیت دی. اوس د محب د مقام اندازه ولګوي چې موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته فرمایي ان معي ربي سيهدين، ځان مخکې کوي د الله نوم رستو کوي، ان معي ربي سيهدين، یقینا ما سره زما پروردگار جل جلاله دی، زرد چې سلار برا کی خبره صحیح ده. لیکن چې د محبوبیت مقام کله راغې نو محبوب علیہ السلام دلتم ډیر د فکر نه کار اخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمای لا تحزن ان الله معنا، ځان رستو کوي الله مخکې کوي. په خبره ورسید ان الله معنا، یقینا الله زمون سره دی. نو چې الله جل مجده ګوري چې زما محبوب ما وړاندې کې خپل ځان رستو کوي، زه به په تمام جهان کې محبوب د خلکو په نظر کې داسې اعلی ورفا راولم چې د دنیا خلک به تماشي وکړي. په خبره یاره صاحب موسی علیہ السلام ته الله جل مجده فرمایي زما خوږه پیغمبره تا سره همسا مبارکه د کمالاتو نه ډکه ده. دغه همسا مبارک په دریاب باندې وغورځوه، بیا زما د قدرت نشانی وګوره. خو چې کله موسی علیہ السلام مبارک خپل همسا مبارکه په دریاب باندې وغورځوله نو الله جل جلاله د هغې د برکته په دریاب کې 12 اوچې لارې جوړې کړې. اوچی 12 لارې جوړې. اوس چونکې موسی علیہ السلام مبارک سره 12 ډلې بنی اسرائیل د یوې ډلې نه په یو لار باندې په خپله موسی علیہ السلام مخکې شو، هغې ځان پسې او نورې 11 لارو باندې یو ډله روانه شوه. خو د دې لارو په دې منځ کې د یوې لارې او د بلې لارې منځ کې اوبه د غر غوندې جام او د شیشې غوندې شفاف وګرځېدې. په دې یوې ډلې به هغه بل لیده، هغه بلې به بله لیده، هغه بلې به بله لیده چې دیم روان دي مونږ هم روان یو. اوس الله په رودیل کې په دریاب کې ورته اوچې لارې جوړې کړې او موسی علیہ السلام او بني اسرائیل ښه بېغمه روان شو. کله چې دی د دریاب منځ ته ورسېده فرعون او د هغه لښکر د دریاب غاړې ته ورسېده. اوس د دریاب په غاړه باندې فرعون چې دی فل سټاپ ولګاو، مخکې قدم نال فکر کوي جایزه اخلي چې موسی علیہ السلام او بني اسرائیل د دریاب منځ ته ورسېده. اوس چې مونږ دی پسې روان شو، مونږ چې نیمې ته ورسو نو دی به غاړې ته وخیږي. دا ولاړ ډیمونه په مونږ چرته را خلاص نشي. خپل قوم ورته وایي فرعونیان وایي ته خو څه فکر کې ودرېدې، څه سوچونه کې؟ یاره همدا سوچ کومه چې هغوی منځ ته رسېدلي چې مونږ ورپسې نیمې ته وررسو نو هغوی به غاړې ته وخیږي. دا را سره غم دی چې دا ډیمونه چرته را خلاص نشي، دا کومې اوبه چې ولاړې دي د لارو په دې منځ کې چرته دا را خلاصې نشي. هغه خپل قوم ورته وي مونږ ته خو تر اوسه پورې پته نه لګېده، خو نن راته حقیقت معلوم شو. موسی علیہ السلام خو په ټول عمر کې مونږ ته چرته دا نه ویل چې زه ستاسو رب یم. هغه به فرمایل چې زه د الله نبی یم، د الله رسول یم. نن هغه رب خپل پیغمبر علیہ السلام ته په دریاب کې اوچې لارې جوړې کړې او بني اسرائیل ورسره روان. تا خو به مونږ ته وي چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو هغه لوی پروردګار ما د خدای دعوت کړې ده. او د یارې نه د دریاب په غاړه ولاړې مخکې قدم نه اخلي. اوس د خدای دعوت کړې ده او یارېږي.
کچری مخ کی قدم ناخلی زمونږ دی په الله باندې قسم وي مونږ دی د خپل لاس قتلو او چې فرعون ته پته ولګېده چې اوس مې دی قتلی نو بس په دریاب کې قدم کېښود د هغې د یرې نه را روان شي اوس دغه دوران کې زنداباد اللہ 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 جل جلالہ امن والے معزز اس فرعون د قوم د یرینا په دریاب باندې قدم کی خو قوم وسره روان شو خو چې کله دی د دریاب منځ ته ورسېد او د ده د لښکر اخري قسم په دریاب کې قدم کېښودو هلته موسی علیه السلام او بني اسرائیل غاړې ته وخت د دې تماشې او نظارې ته ودرېده او الله اوبو ته حکم وکړو چې اوس پې ور خلاصې شي نو فرعونیان ټول تباہ و برباد که غرقی که او دغه نظاره بنی اسرائیل هم کتا و موسی علیہ السلام هم کتا اللہ دی تا یادگیری نکی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے بنی اسرائیلو ہاغ نعمت میں یاد کی چې ما ستاسو د فیدې دپاره دریاب جدا جدا که او چې لارې مې درته پکې جوړې کړې فانجیناکم پس تاسو ته مې نجات درکه هم د دریاب د چپون او هم د فرعون د لښکر د ضرر نه نجات مې درله درکه وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ د فرعون لخکر میں د فرعون سر غرق و تباک وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ داو حالیه د حال دارے چه تاسو پا کنار باندې ولاړوئی او پا خپل سترگمو داغوی نظاره کولا چستاسو دسترگو دوران دی میں آگئی تباہ و برباد معززو چې کله نجات ملو شو دا د محرم لسم ورځ وه نو موسی علیه السلام بني اسرائیل ته وفرمایل چې د دې نعمت په شکریه کې به زه هم الله له روژه نیسم او تاسې هم نیسئ نو موسی علیه السلام به دا روژه نیوه او بني اسرائیلو به هم نیوه د مدینې منورې یهود نبی علیه السلام ته وایي چې مونږ د خپلو مشرانو په اتباع کې دغه روژه نیسو مونږ هم هغه شکریه ادا کوو حضور علیه السلام ورته وفرمیل نحن احق منکم بموسی علیه السلام مونږ د موسی علیه السلام په باره کې د هغه نه تاسو نه زیات د هغه مبارک حقدار یو ځکه چې هغه مبارک په نبوت او رسالت کې زما ورور دی مونږ تاسو نه زیات د هغه حقدار یو چې تاسو دا روژه نیسئ نو مونږ به په اولا طریقې سره نیسو حضور علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل زه به هم دا روژه نیسم او تاسې هم نیسئ خو خالف الیهود والنصارا د یهودو نصاراو سره مشابهت مه کوئ بلکې مخالفت کوئ دی صرف د عاشورې د ورځې یو روژه نیسي مونږ به ورسره یو روژه بل هم نیسو چې مشابهت را نشي یا به نهمه لسمه نیسو یا به لسمه او یولسمه نیسو تر څو پورې چې د رمضان روژې نه وي فرض شوې دا روجی به نبی علیہ السلام د محرم دا به د فرض روجو په شانتی نیوي دا ولی دا موسی علیہ السلام او بنی اسرائیلو بطور شکریه دا اغا انعام په شکریه کې نیوي
کوم چې الله په دې باندې دغه نعمت کړی و اوس به راشو مونږ خپلې خبرې لا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي دی حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ نامه ده حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم يوم الاثنين وی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه د پیر د ورځې د روزې په باره کې سوال وشو قربان تاسو د هر پیر په ورځ باندې روزه ولې نیسئ محبوب علیہ السلام مبارک به د هر ګل په ورځ د هر پیر په ورځ باندې روزه نیوه اوس دا فرضي روزه خو نه وه فرضي روزې خو صرف د رمضان په میاشت کې وي یا که یو انسان قضا راوړي چې روزې خوړلې وي هغې قضا راوړي هغه بل شی دی خو دا خو په نبي علیہ السلام نه قضا وه او نه د رمضان ادا وه بلکې دی نفلي روزې نیوي د هر پیر په ورځ به یې نفلي روزه نیوه نو دې وجې نه صحابه کرامو چې دا منظر وکاته چې محبوب علیہ السلام د هر پیر په ورځ روزه نیسي چې دې کې څه حکمت دی څه غرض او مقصد تپوس د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو چې قربان تاسو د هر پیر په ورځ باندې روزه ولې نیسئ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورله جواب ورکړي زه د هر پیر په ورځ باندې روزه ځکه نیسم اوس ګورئ د رمضان د میاشتې نه علاوه 11 میاشتې پاتې شوې په دې کې چې کله د میاشتې په ابتدا کې پیر راشي نو بیا به په هغه میاشت کې 15 پیر راځي او کچرې د میاشتې په ابتدا کې پیر را نشي نو بیا به 4 پیر راځي که مونږ 4 حساب کو نو 11 میاشتې دی 11 4 44 راځي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به د رمضان د روزو نه علاوه په ټول کال کې 40 روزې صرف د پیر د ورځې نیوي 40 روزې اوس د دې په باره کې تنه تپوس شوی دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ورته فرمایي قال فيه ولدت وفيه انزل علي په دې ورځ باندې زما ولادت با سعادت شوه دی دا زما د میلاد شریف ورځ دا وفيه انزل علي په دې ورځ په ما باندې قرآن نازل شوه دی لہذا د خپل میلاد شریف په شکریه کې او د قرآن د نزول په شکریه کې الله له روزه نیسم زه الله له روزه نیسم دا د Allah 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 جل جلاله عمنا والي معزز پکار خدا دی چې مونږ هم د هر پیر په ورځ روزه نیوي کم صاحبان چې حج عمرې له تللي دي هغې ته پته ده چې په حرمینو شریفینو کې د پیر په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې دسترخوانونه او سفرې غوړېږي د مازدیګر د مونځ نه پس په هغه سفرو باندې په هغې دسترخوانونو باندې زمزم شریف پروت وي کجوري مبارکې پرتې وي ماسته پراته وي ډبل روټۍ پرتې که کوړي پراته وي هغې د مازدیګر مونځ لږ وختي کوي تر ماښامه ډېر وخت خو دسترخوانونه وغوړېږي دا زمونږ خلق دا راځي او د هغې نه چاپېره کیني دلته راشه
زمون خلق د دسترخوانونو چاپیره کینی او دی خوراک کوي ماښام ته نه ګوري، لیکن کم چې دا غزي باشندگان دي هغوی چې کله د ماښام اذان شروع شي نو بیا هغه دسترخوان باندې کجوره راواخلي، هغې باندې روژه ماته کي او بیا زمزم شریف وڅکي، نور ماسته ډبل روټۍ استعمال کی. نو چې کم خلق ناست نو هغې ته پته ولګي چې دې صاحب نن د پیر په ورځ روژه نیولې وه. دا د پیر د ورځې روژه معمول اوس هم په سعودي کې دی، عرب اوس هم هغه روژه نیسي چې محبوب علیه السلام مبارک به د هر پیر په ورځ باندې روژه نیوه. ګورئ دا د هر پیر په ورځ باندې روژه پس نیوه. قال فيه ولدت وفيه انزل علی، په دې ورځ زما ولادت با سعادت شوی، دا زما د میلاد شریف ورځ ده او په دې ورځ په ما باندې قرآن نازل شوی. یاره د دې میلاد شریف د وجې نه چې دا څوک پړه کې عناد لري، حسد لري او د میلاد شریف سره یې ورانت، نو هغې خلکو له د ذهن د ګنده کولو دپاره دا خبره پیش کوي، وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام خو میلاد په دې طریقه نه دی کړی، هغه خو د خپل ولادت په خوشحالۍ کې روژه نیولې وه. نو تاسو هم روژه نیسئ که نه؟ نو موږ ورته وایو چې دا خبره خو ستا د خولې نه راوځي، ته وایې چې نبي علیه السلام څه کړي هغه به مونږ کوو، څه یې نه کړي هغه به مونږ نه کوو. نو اوس د ده په کتاب کې چې داسې نه دي کړي هغه څه شی دی او چې داسې کړي دي هغه څه شی دی. دی وایي نبي علیه السلام خو د سنتو نه پس دعا نه ده کړې، مونږ به هم نه کوو. وایي دی نه ده کړې، د جنازې نه پس دعا نه ده کړې، اسقاط نه دی کړی، دور د قرآن شریف نه دی کړی، نو لہذا مونږ هم نه کوو. ښه دا ته ځکه نه کې چې دا نبي علیه السلام نه دی کړي، وا چې څه کړي دی به کې. نو دا څلوېښت روژې به نبي علیه السلام د خپل ولادت په خوشحالۍ کې نه دی نیسي، دی نه نیسي که نه کوي هغه کار، یو روژه هم نه نیسي. تا خو وایي چې څه نبي علیه السلام کړي به زه کوم، نو ته خو دا روژې نه نیسي. نبی علیہ السلام مبارک په یو وخت کې د هغه مبارک په نکاح مبارک کې 9 بیبیانې وې، ته 9 بیبیانې وکړه که نه ځه، ته خو نشي کولی، تا ته د 4 نه زیات اجازت نشته. هغه مبارک یو وخت کې 9 بیبیانې وې، 9 حجرې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره هغې دپاره جوړې کړې وې. حضور صلی الله علیه وسلم 4 میاشتې د وصال روژې نیولې دي، ته ونیسه که نه؟ ته ولې دا نه نیسې؟ هغه مبارک اسمانونو ته تللی دی، لامکان ته تللی دی، هغه جنت ته تللی، دوزخ ته تللی، ته لاړ شه که نه؟ ته خو وایې چې څه یې کړي دي به کومه، داسې مه وایه. څه داسې کارونه دي چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کړي دي مونږ یې هم کوو، څه هغه مبارک نه دي کړي مونږ یې کوو، او څه هغه مبارک کړي دي هغه مونږ نه کوو. اوس ته ځان هغه سره څه برابرې؟ هغې مبارک خو د خپل میلاد په خوشحالۍ کې 4 روژې به کال کې صرف په شکریه کې نیوي، تا خو یو روژه مو نه نیوه، ته میلاد لم نه راځي روژه هم نه نیسې. مونږ خو بیا هم د ربیع الاول میاشت کې د محبوب د راتلو خوشحالي مناوو، تا هغې نه هم محروم. او چې بیا د خلکو د ذهن ګنده کولو خبره راشي نو نبي علیه السلام خو د سنتو نه پس دعا نه ده کړې، نو مونږ یې ځکه نه کوو. اوس دې غریب ته پته نشته دی، دی اصل پوینټ او په اصل مقصد باندې پوه نه دی. ته د ده نه تپوس وکړه چې نبي علیه السلام باندې سنت د چا و، هغه سنت کوم ځای کې کړي و؟ په پیغمبر باندې سنت نشته دی. هغه مبارک به چې فرض وکړه مونځ به پوره شو نو بس د هغې نه پس به یې دعا وغوسته، د پیغمبر مونځ په فرضو باندې ختمیږي. او کم نفل چې همیشه دپاره کړي دي او کله کله یې پرېښي دي نو هغه مونږ دپاره هم سنت دي، او چې کله مطلب بعضې وخت کې کړي دي او بیا یې نه دي کړي نو هغه زمونږ دپاره هم نفل دي. نو زمونږ دا سنت مکملوالی زمونږ د فرضو شو. اوس د پیغمبر علیه السلام مونږ به په فرضو ختمېدو، زمونږ مونځ په سنتو ختمېږي. نبي علیه السلام چې فرض وکړي مونځ ختم شو، دعا یې وکړه لاړ، مونږ چې سنت وکړو زمونږ مونځ پوره شي نو هغې نه پس بیا مونږ دعا غواړو.
نو ته نبی علیہ السلام د سنتو نه پس دعا نه ده کړې په هغه سنت کوم ذکر چې د سنتو نه پس دعا وغواړي یو دا خبره شو بله دا ده چې د دې دیوبند په دې علماو کې یو عالم دی د هغه نوم دی شان ورشا کشمیری صاحب چا چې فیض الباری شرح بخاري لیکلی هغه وایي الله دې نه کي الله دې نه کي که د دې ټولې دنیا دا کتابونه څوک راوالي او په دریاب کې واچوي او ما ته وایي چې ای شان ورشا کشمیری صاحب ته دا کتابونه بیا ولیکه وایي زه به دا ټول ولیکم خو د فقه د هدایي کتاب یو کرخ هم نشم لیکلی په فقه کتابونو کې هدایه زمونږ د مذهب داسې معتبر کتاب دی چې هغه وایي زه د هدایي یوه کرخ هم نشم لیکلی دا داسې معتبر کتاب زمونږ د مذهب په دغه یعنی هدایي کتاب کې په کتاب الخسوف کې دا خبره ذکر کړې ده چې والسنة فی الادعیة تاخیرها عن السنة په دعا کې سنت طریقه دا ده چې دا د سنتو نه پس ادا شي په خبره ورسېد په دعا کې سنت طریقه دا ده چې دا د سنتو نه پس وشي نو مونږ د سنتو نه پس کړو ځکه دا سنت طریقه ده ګوره یاد سات اوس دته پته نشته دی ځکه وایي چې نبي علیه السلام خو د سنتو نه پس دعا نه ده کړې نو زه نه کومه نبي علیه السلام مبارک هغه سره ځان مه برابروه هغه مبارک په جماعت کې سنت هم نه دي کړي کور کې به سنت هغه نفل وکړه بیا به راووت او مونږ هم په جماعت کې کوو خدا د وخت خبرې وګوره اوس نبی علیہ السلام مبارک درې شپې د تراویح په جمع باندې 20 رکعاته کړي دي بیا نه دی راوتی چې په امت باندې مې فرض نشي دا هر شپه ټوله میاش حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا شروع کړي دي هر شپه په جمع باندې 20 رکعاته تراویح دا ثابت میاش دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي او صحابه کرام ته چې راځي نعمت البدعه هذه دا مې یو خبدت شروع کو په دې باندې منګولې ولګوي دا د حضرت عمر رضی الله عنه خبدت دي چې مونږ راټینګ کړي دي دا دغه سنت هم دي ځکه چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه سنت باندې او دغه په هغه خبدت باندې مونږ څنګه عمل کوو هر شپه 20 رکعات تراویح مونږ په جمع باندې کوو ټول میاشې کوو نو دا خو بیا نبی علیہ السلام مبارک نه دي کړي نو تی صلی الله شپه په جمع باندې کې 20 رکعات تراویح خود دې خبره دا زیننی سي ځکه چې دې د دې په باره کې معلومات نشته دی او د جنازې د مونږ پسم دعا نه کوي نبی علیہ السلام دا نه کړی جنازې مونږ په خپل باندې دعا ده تاسو نه تپوس کوم د جنازې مونږ چې تاسو کوي نو یا تیمم والی یا دس مو کړی وی کنه بغیر د دس یا بغیر د تیمم نه تاسو جنازې مونږ کوي او چې کله جنازې مونږ کوي نو مخ هم نرخاته ته وی کنه نه مخ قبله ته وي مخ قبله ته وي د جنازې مونږ کې به مخ قبله ته وي بغیر د قبلې نه جنازې مونږ نه کیږي بل دا ده چې جنازه عبارت دی د تکبیراتو نه د دغه دنن الفاظو نه دی کله چې مولانا صاحب وړاندې شو خلک ورپسې ودرېد الله اکبر بیا وی سبحانك اللهم وبحمدك ٹھیک شو اوس کې یو سړي سبحان الله اونوي دا سبحانه اونوي دی او دې چپ پاتې شو خدا استاد سره الله اکبر وی استاد بیا الله اکبر وی دم الله اکبر وی بیا غ اللهم صل شروع درود شریف شروع دې چپ پاتې شو کله چې استاد وی الله اکبر دم وی الله اکبر بیا چې کله د دریم تکبیر نرستو اللهم اغفر لحینا و میتنا شروع شو دې چپ ودرېد د پکې داو نه وي خو چې استاد څلورم تکبیر وی الله اکبر دم ورسره الله اکبر وی اوس زمونږه د مذهب دا مسله ده چې دا د صرف الله اکبر ویلي منځ کې دا سبحان هم نه دی ویلي درود هم نه دی ویلي دغه دویم پکې نه دی ویلي د دې سړي د جنازې منځ شو د جنازې منځ شو خو چې کله استاد وی الله اکبر د الله اکبر نه وي
او بیا وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دی وی سنوي بیا چې استاد وی الله اکبر د الله اکبر نه وی بس شروع شو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت تر اخر درود شریف وی استاد وی الله اکبر د بیا الله اکبر نه وی دوی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا استاد الله اکبر وی د بیا نه وی اوس ګوره سنه ویلې د درود پکې ویلې دی هغه دوی پکې ویلې د خو الله اکبر نه دی ویلي زمونږ د مذهب دا مسله دي سړي جنازه نه ده شوی د جنازه نه ده شوی ځکه چې جنازې دا منسره دا عبارت د تکبیراتو نه دی صرف د دغه دویه کلماتو نه دی چې چا صرف الله اکبر وی د یعنی جنازه وشوا ولی اصل مسله دا ده چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ابو داود شریف حدیث دی چې حضور علیہ السلام فرمایي اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کله چې تاسو په مړي باندې جنازې منځو کوي نو بیا ورله پیوس داغه د پاره په اخلاص سره دعا غواړي ځکه چې فاد تعقیب مع الوصل د پاره استعمال شوی چې جنازې منځو شو سلام وړي ده اوس ورله په اخلاص سره دعا غواړي نو مونږ چې کله یعنی د جنازې منځو شي سلور تکبیر او سلام وړي نو مونږ आवाज وکړي چې الکه صفونه مات کې کینی یو ځل الحمد درې ځل قل هو شریف وړاندې رسو درود شریف وایي لکه فصل راشي نو بیا مونږ دعا وکړو دغه حکمي ختمونو ثواب ورته دا په حدیث مبارک باندې عمل کول دي اوس دی وی نه دا د جنازې مونږ په خپل دعا ده الکه دعا خو بغیر د دسم کیږي بغیر د قبلې د مخنم کیږي که په ولاړه کې که په ناسته کې که بیودسه کې هم کیږي هغې ته د نیت ضرورت هم نشته او دلته پکې نیت هم شته دی دلته پکې مطلب دا دی تکبیرونه هم شته دی نو د دې ټولو خبرو به خیال ساتي مخ د قبلې ته وي او مطلب دا دی نیت بم ورله کې دغه الفاظ بم وي او دس بم ورله کې تیمم به او مطلب دا دی چې دعا د دې ټولو څیزونو نه بغیر هم کیږي که قبلې ته د مخ ویو که نه وي که او دس دی ویو که نه دعا کیږي نو دا مونځ دی هغه دعا ده په خبره ورسېد و بس دی ته به پته نه نو خدای مبخه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل ولادت با سعادت په شکریه کې یعنی روزه نیولې ده اوس دی وی چې مونږ ته خدا نبی علیہ السلام نه دی فرمایلی چې تاسو زما د میلاد په داسې طریقه باندې وکړئ لکه دا تاسو چې څنګه کوئ نو زه ستاسو د دغه شک د ختمولو دپاره یو خبره کوم بیا درته نعت شریف وایم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زندہ باد الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته ندی تاسو د میلاد په داسې طریقه باندې مناو کوي چرته راغلی زه تاسو ته یو خبره کوم یو مطالبه وي او یو محبت وي کله چې مطالبه وشو هغې ته محبت نه وایي تا د کور نه موټر سایکل واغېسته سټارټ دی لار درته وي چېرته دی یاره زه خو دې د سوکنو هغه جي ټي روډه پورې ځمه لږ کار مې دی جي ښه بچي هلته کې وګوره که چېرته انګور میلاو شو نو ماله خو 1 کیلو روړ نن زما اړه انګورو ته شوی سیوان یاد که بل شی یاد ته چې لاړې کار مار دی وکړو خپل سر ته دې ورسو چې راتلې ولې د انګور یا سیوان راواغېسته او ورله دې وړو چې دا جي هغه انګور او سیوان مې درله راوړه ښه تا چې یاد کړي دې ته محبت وای دا خو مطالبه ده محبت خو دې ته وای چې تا موټر سایکل سٹارټ کو لاړې وا کار دی وکړو چې او دې کته په ګاډي کې ښایسته انګور پراته دي تا وی یاره پلار له لږ دا وړم چې خوشحاله شي رات نو هغه انګور دې راواغسته چې رالې دا جي ما خو د انګور ډېر خوښ شوم چې زه والد صاحب له یوسم چې رانه خوشحاله شي واقعي هغه ډېر خوشحاله شي د ما سره مینه وکړه د ما سره محبت وکړه یو مطالبه وي بل محبت وي چې تا ته نبی علیہ السلام وفرمایي چې دا وکړه دا خو ته مطالبه کې
چې ما نه نبی علیہ السلام مطالبه وکړ به زه خامخا دا کوم ما پیغمبر علیہ السلام دی دې ته محبت نه وای محبت اهل سنت و جماعت کې الله چولې دی چې نبی علیہ السلام ته مطالبه نه کړو دا غ میلاد مناوي په خبره دې ته محبت وای او محبت چې دا دومره ضروری شی دی چې محبت پسینه کی وی منظم قبلیږي چې محبت پسینه کی وی روزم قبلیږي چې محبت پسینه کی وی تلاوت هم قبلیږي چې محبت پچا کې نشتا نو هغه د منافقین منځونه او روجي دي کم یو قبول شه محبت پکې نه والله د بے محبت منځونه او تلاوتونه نه موږ محفوظ ساتي درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وای اللهم صل علی سیدنا